اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم باب الکبائر و علامات النفاق. باب د په بیان د غټو ګناهونو کې او د نفاق په علامو کې. ربط مخکې کتاب الایمان سره د دوه وجو نه دی. یوه وجه دا ده چې کبایر جمع د کبیرې د لوی ګناه ته وایي. زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې د کبیرې سره کمال ایمان ختمیږي. گویا کې کتاب الایمان کې د ایمان او د کمال ایمان ذکر او کتاب باب الکبائر کې هغه څه ذکر کیږي چې د څه سره د ایمان کمال ختمیږي. دویم شکل دا دی که کبیره چې کومه په نص ثابته ده ګناه هغه حلاله وګڼلی شي نو کمال ایمان نه اصل ایمان ختمیږي. دویم جز د باب علامات النفاق. نفاق دو قسمه ده، یو نفاق اعتقادی ده او یو نفاق عملی ده. نفاق اعتقادی دا مخرج ده د ملت سره د اسلام نه وباسي، او نفاق عملی دا مخرج د ملت نه ده سره د اسلام نه وباسي. پوښتنه نو چا کچرته د نفاق نه نفاق اعتقادی مراد شي نو دا مخرج د ایمان د سره د ایمان نه بهر کوي. نو کتاب الایمان سره مناسبت ذکر شه، مفسدات د ایمان درته ذکر کوي چې ایمان په څه ناقص کیږي، کمیږي، ختمیږي. او که د نفاق نه مراد نفاق عملی شي نه دا خو مخرج د ایمان نه دی، سړی د ایمان نه وباسي، خو کمال ایمان نه خو سړی وباسي که نه. گویا کې ازداد د کمال ایمان او یا ازداد د نفس ایمان په دې باب کې ذکر کوي. دای مناسبت شو. د باب دو جزء دي، باب د په بیان د غټو ګناهونو کې او باب د په بیان د علامو د نفاق کې. کبایر د کبیرې جمع د کبیره. کبیره څه ته وایي؟ او صغیره گناه څه ته وایي؟ قاضی عیاض د محققینو مذهب نقل کړی دی چې هره ګناه کبیره ده. دا د ابو اسحاق اسپراینی مختار مذهب دی او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رایه هم دا ده. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مشهور قول دی کل شیء نهى الله عنه فهو کبیرة. کم سیز نه چې خدای منع کړی ده هره ګناه کبیره ده، ګناه کې صغیره نه. لیکن د جمهور سلف او خلف په نس ګناه دوه قسمه ده، یو صغیره ده او یو کبیره ده. دواړو په منځ کې فرق څه دی؟ کومه ګناه چې عباداتو سره ماف شي هغه صغیره او کومه ګناه چې عباداتو سره نه ماف کیږي هغې ته کبیره وایي. دویم تعریف حسن بصری رحمه الله وایي کما گناه سره چې قرآن حدیث کې غضب، لعنت وغیره وعید راغلی هغه کبیره ده، او د غضب او د لعنت او داسې وعیدات نه راغلی نو هغه صغیره. دریم قول امام غزالی رحمه الله وایي کما گناه چې بنده بلا خوف استخفاف و ندامت وکړي هغه کبیره ده، او کما گناه چې لغزش زبان سره وشي هغه صغیره ده. څلورم مسلک شیخ ابو عمرو ابن صلاح وی رحمه الله په کومه ګناه چې قرآن یا سنت کې د کبیرې یا د عظیمې اطلاق شوی وي هغه کبیره ده، او چې په کومه نه وي شوی هغه کبیره نه ده، صغیره ده. پنځم قول بعضې احناف وایي کومې ګناه سره چې د فاحشې لفظ راغلی هغه کبیره ده، او د کومې ګناه سره چې د فاحشې لفظ نه راغلی هغه صغیره ده. شمس الائمه رحمه الله فرمای
کومه ګناه چې د خدای نافرماني پکې وي او د مسلمان سلیمي معاشره کې ښه نه ګڼل کېږي هغه کبیره ده او کومه چې داسې نه وي نو هغه صغیره ده لیکن راجح قول دا دی چې کبیره او صغیره د امور اضافیو نه ده هر ګناه بره ګناه په نسبت باندې صغیره ده او د ښکته ګناه په نسبت باندې صغیره ده هرې ګناه مقایسه چې د اوچتې ګناه سره وکړي نو صغیره شوه او لاندې ګناه سره چې نسبت وکړي کبیره شوه اوس په پوه شئ دا راجح قول دی عدد د کبایرو ګناهونه څومره دي بعضې وایي 20 دي دې کې بعضې داسې دي چې ما یتعلق بالقلب دي لکه شرک اصرار علی المعصیت یأس امن من عذاب الله څلور هغه دي چې د ژبې سره متعلق دي لکه شهادت الزور قذف حلف کاذب قسم سحر ما يتعلق بالبطن دريدي خمر أكل مال اليتيم أكل مال الربا ما يتعلق بالفرج دودي زنا لواتت ما يتعلق باليد بينزدي قتل سرقة قتل أولاد قطع الطريق خيانة ما يتعلق بالرجل يود فرار من الحرب ما يتعلق بالبدن يود عقوق الوالدين دا شل گناه کبیری گناهونه دي د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا مروي دي چې کبایر او یا گناهونه دي سعید ابن جبیر رحمه الله وی کبایر تقریبا 200 گناهونه دي دی باندې عالمانو کتابونه مستقل لیکلي کتاب الکبائر د ذهبی کا تاسو کتلې او داسې نور کتابونه علامات النفاق علامات جمع د علامتون د نخې ته وایي د نفاق نخې نفاق د نصره او سمیانه راځي سوری ته وایي نفق د سمسری سوری ته وایي سمسری ځان له 2 سوری جوړ کړي په یو سوری نه نوځي او ته په هغه ځای لټې او دا باغلته په بل سوری در نه وتی کتلین دي کنه په دې مقبرو کې په پوښتنه دغه شان د منافق زندگی ده 2 سوری ځان لپریخي هغه لوي تاسو سره مسلمان لوي تاسو سره چې دلته په سخت راشي التوزي ته به دلته لټه چې دلته به دې بالته وته په پوښ لا اله الا ولا اله الا نه د دې ځای نه د غزې تاسو په دې پوښ د دې ځای او د هغه ځای نه اسلام او کفر مراد ته ګورئ ښا د منافق د نفاق ډېرې علامې دي چې حدیثو کې یو څو ذکر شوي کذب اخلاف خیانت فجور کنځلې دا د منافق علامې حدیث کې ښودل شوي شاه ولی الله رحمه الله الفوز الکبیر کې وایي چې نفاق 2 قسمه دی یو نفاق اعتقادي دی او یو نفاق عملی دی نفاق اعتقادي چې چا کی هغه ایمان ته متعهد نه مسلمانی هغه نه مني شریعت او دین هغه ته بیکاره شیخ کاری نو دا د اسلام نه وتلې سره او منافق عملی دا چې د منافق خبرې پکې دروغ شو خیانت شو خلاف وعدی شو کنځلې شوې نو دا ګناهګار دی فاسق دی خو د اسلام نه وتلې نه دی په پوښتنه په دې باندې ورپسې چل بسم الله الرحمن الرحيم باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الاول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قال ثم اي قال ان تزني حليله ذلك فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون دی حدیث شریف کې څلورو مباحثو ته خیال کوئ اول بحث احوال د راوي د حدیث شریف دویم بحث
مناسبت د حدیث د باب الکبائر و علامات النفاق سره. دریم باس مختصر تشریح او څلورم باس حل د مفرداتو. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی دی فقیه الامه سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. د شجره نسب دا دا عبدالله ابن مسعود ابن غافل ابن حبیب ابن شمخ الحزلی، کنیت ابو عبد الرحمن دے، قدیم الاسلام دے، ذو الحجرتین دے، حبشی و مدینه منوری ته دواړه هجرتونه کړي. ذو قبلتین دے، دواړو قبلو ته منځ کړي. بدر او ټولو غزواتو کې شریک شوی دی او بدر کې یو عظیمه کارنامه کړې ده، هغه دا ده چې د ابوجهل نه سر غوڅ کړی دی، فرعون هذه الامه. او دا یې ځکه غوڅ کړی دی د الله فیصله وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې یو ځل اعلان وکړ لیلة الجن، جن پیریانو ته دعوت، څوک به راسره لاړ شي؟ داسې سړی به راسره ځي چې چا په زړه کې د ذرې برابر کبر هم نه وي. ابن مسعود پاڅېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم توثیق وکړ راځه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم توثیق او تایید وشو چې د ابن مسعود په زړه کې د ذرې برابر کبر هم نشته، تکبر. ابن مسعود ځان سره بوته د جن چې کوم دعوت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی ملګری و لیلة الجن. بدر غزوه ختمه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ابوجهل حال به څوک معلوم کړي. دو نوجوانانو کشرانو وهلی و، زخمی کړی و، راغورځولی و. ابن مسعود رضی الله عنه لاړ، زه به درته حال معلوم کړم. ابن مسعود رضی الله عنه زخمیانو کې ګرځېده، په ابوجهل نظر ولګېده. ابوجهل په دې سینه کېناسته. نو ابوجهل ورته وایي ای د ګډو سروونکیه، ته خو دومره لوی سړی نه یې، زما په سینه څنګه کېناستې او څه حالات دي؟ فتحه د چا ده؟ او ورته وایي د الله او د الله د رسول فتحه ده. و یو درې وصیته درته کوم، ابوجهل ورته وایي. یو دا ده چې زما دا سر به زما په دې توره غوڅ کړي. دویم دا ده چې لږ ویښ کې به یې غوڅ کړي چې نورو سرونو کې ایښی چې زما دا سر لږ اوچتي، ځکه زه مشر یم. دریم دا ده چې محمد ته به ووایي چې په داسې حالت کې یم چې زنکدن مې دی او لږ ټیم مې دی، خو دشمنی کې مې څه کمی نه دی راغلی، مخکې شانې مې دشمني ده در سره لکه مخکې مې چېر سره څنګه وه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته سر غوڅ کوم، دقه شانې راوړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت خوشحاله شه، حمد بیان کړ، الحمدلله رب العالمین. قرآن کریم کې وایي که نه وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. او یو روایت کې داسې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شکر سجده وکړه. ابن مسعود چې ورته دا خبره وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا زما د امت فرعون دی، او زما د امت فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه په کفر کې ډېر سخت دی، ځکه هغه خو په آخري وخت کې اظهار د توحید کړی و که نه، خو هغه وخت خو د قبلېدو نه و، د خو آخر وخت کې هم دغه شان کار وکړ. او ابوجهل څومره متکبره و چې په زړه کې ذره برابر تواضع نه وه. الله تعالی دا د کبر لویه مجسمه د داسې شخصیت په ذریعه باندې ونړوله، راوی غورځوله چې د چا په زړه کې ذره برابر تکبر نه. کبر یې په څه راونړو؟ په تواضع او عاجزۍ باندې. من تواضع لله رفعه الله. د هغې نه وروسته په ټولو غزواتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک او د نبی علیہ السلام صاحب النعلین. علقمه وی ما ته ابو دردا و فرمایل الیس فیکم صاحب النعلین؟ صاحب النعلین تاسو کې نشته، صاحب السواک څه شو، صاحب الوساده څه شو؟ یعنی عبدالله ابن مسعود یاداو چې صاحب النعلین و صاحب السواک و صاحب الوساده و د نبی علیہ السلام سره به بالغ ګرځاو، دا د کار. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د ډیر احادیث روایت کړي دي، او د عمر رضی الله عنه نه، د سعد ابن معاذ نه، او د دنه لوی لوی صحابه او حدیث روایت کړي دي.
د د زبیر رضی الله عنه په منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورورولي اچولې وه او د هجرت نه وروسته د سعد ابن معاذ رضی الله عنه په منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی اول ولید نو ورته وی فرمایل انک غلام معلم تراته ډېر پوهه هلک ښکاري ډېر پوهه ابن مسعود وی لقد اخذت من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيه احد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلینا مې براه راست او یا سورتونه زده کړي دې کې ما سره هیڅوک مقابله نشي کولی براه راست مې د نبی علیه السلام نه زده کړي دي ډېر عظیم الشان شخصیت و د نبی علیه السلام اعتماد په ابن مسعود څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای استقرأوا القرآن من 4 قرآن د 4 تنانو نه زده کوي یو پکې ابن ام عبد و ابن مسعود بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا دا خوښي چې قرآن کریم داسې تلاوت کې څنګه چې خدای نازل کړی دی فلیقرأه علی قرة ابن ام عبد د ابن مسعود په شان دی ووایي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی تمسکو بعهد ام عبد دا ام عبد زوی چې کم دی ابن مسعود د په خبره باندې کلک شي د خبره کلک ونیسي او حذیفه رضی الله عنه فرمای کان اقرب الناس هدیا ودلا وسمتا برسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام سره په سیرت کې پتلو کې په نشس برخاست کې د ټولو نه قریب او زیات عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ الله تعالی د عظیم شان ته ورکړو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي لو كنت مؤمرا احدا بغیر مشوره لامرت ابن ام عبد که بغیر د مشورې نه مې څوک امیر مقرر کولی نو ابن ام عبد عبدالله ابن مسعود به مې بغیر د مشورې نه امیر مقرر کړی عمر رضی اللہ عنہ کوپې ته ولېږه دی د معلم په حیث ولېږه او عمار ابن یاسر امیر که چې دی به قرآن او حدیث ورته ښیي دین او هغه به امیري او د کوفي خلکو ته خط ولیکه عمر رضی اللہ عنہ یاد ساتئ انهما من النجبا دا نجبا دي برگزیده خلق دي من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله په صحابو کې غوره خلق می درلېږلي دي فاقتدوا بهما تاسو دې کلک ونیسئ بیا عثمان رضی الله عنه دی په کوپی امیر که بیا یې معزول که بیا ورته امر وکړه چې مدینې منورې ته راشي مدینې منورې ته راغی 22 هجري کې مدینه منوره کې وفات شو عثمان رضی الله تعالی عنہ په د باندې مونځ وکړو د جنازې جنت البقیع کې دفن شو په دې وخت کې د عمر 53 کاله 1540 احادیث د دنه روایت شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د صاحب د فتوی و فتوی به خلکو له ورکول دویم باس مناسبت د حدیث د باب سره ای ذنب اکبر کما ګناه لویا ده د کبایر ذکر دی پکې نو د باب د اولنی جز باب الکبائر سره حدیث مرتبط شي دریم او څلورم بحث لګورئ ان عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال رجل یا رسول الله یو سړی فرمایله د خدای پیغمبره ای ذنب اکبر کما ګناه لویا ده عند الله د خدای پنيس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان تدعو لله ندا وهو خلقك چې ته وګرځې الله سره شریک په داسې حال کې چې خدای ته پیدا کړی قال بیا ورته وی ثم ایون بیا کومه ګناه لویه ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ان تقتل ولدک چې ته بچی ووجنې خشیه ان یطعمک د دې ویرې نه چې تا سره به خوراک کوي قال بیا ورته وی ثم ایون بیا کومه ګناه ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ان تزنی حلیلة جارک چې ګاونډي د ښځې سره ته بدکاري وکړي فانزل الله تصدیقها د دې د مسلې تصدیق خدای نازل که په دې آیت کې والذین لا يدعون مع الله اله آخر دا اوله مسله شوه ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق دا دویمه مسله شوه ولا يزنون دا درېیمه مسله شوه الآیه
ایو ذنب اکبر په گناهونو کې کومه گناه لویه ده ان تدعو لله ند ند څه ته وایي ذنب څه ته وایي ذنب هغې ته وایي چې سړی پې ملامته شي شرعا دې ته ذنب وایي ند مشارک فی ذات و صفات ته وایي او مخالف په افعالو کې ضد او ند په منځ کې لا ضد له ولا ند له د ضد او د ند په منځ کې څه فرق دا دی چې ضد ند دې ته وایي چې په ذات کې هم شریک مشابه وي په صفاتو کې مشابه په افعالو کې مخالفي کارونه وران کوي ستا خلاف دې ته ند پې پوه شئ ضد څه ته وایي چې مخالف په ذات کې هم وي مخالف په صفاتو کې هم وي مخالف په افعالو کې هم وي کارونه وران کوي دې ته ضد وایي بعضې وایي ندید الشی مشارکه فی جوهره په ذات کې څه شی جوهر کې شریک او دا یو قسم مماثلت او مثل خو اعم دی که په ذات کې مشارکت او که په صفاتو کې مشارکت نو مثل اعم مطلق شو او ند اخص مطلق شو عموم خصوص مطلق دی پکې کل ند مثل ولا عکس بعض المثل ند چې په ذات کې شریکی بعض مثل ند نه چې په صفاتو کې شریکی مشابه وهو خلقک او دی خدای ته پیدا کړی ثم ایو دا ایون استفهام دی په تنوین سره او تنوین بدل د مضاف الیه په ځای باندې راغلی دی نو ثم ایون دا معنی ثم ای شیء من الذنوب اکبر بعد الکفر نو شیء مضاف الیه حذف شوی په ایو تنوین راغلی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ان تقتل ولدک خشیه ان یطعم معک دا ان یطعم ان تقتل ولدک چې بچی مړ کړي خشیه ان یطعم دا خشیه ان یطعم معک د تقتله دپاره مفعول له دی دا قتل د وجې د دې ویرې نه وکړي چې ما سره به خوراک کوي الله تعالی قرآن کې وایي ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق بل ځای کې ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم خدای تاسو دې ټولو ته زه رزق ورکوم تاسو خو یې نه ورکوئ قال ثم قال ان تزني حليلة جارك حلیله ښځې ته وایي د ګاونډي د ښځې سره دا حلیله د حل یحل نه ده حلیله ورته ځکه وایي کل منهما حلال للآخر هر یو د بل دپاره حلال دی که او یا دا د حل نه ده حل کلاویدل پرانیستل او حلیلې بیبي ته حلیله ځکه وایي لأنها تحل ازارها له وهو لها پې پوه شئ نو مطلق زنا ګناه کبیره ده او خاص کر د هغه چا سره چې هغه ستا په جوار او ګاونډ باندې اعتمادي او ته بیا داسې چلو کې د کمال تقبیح دپاره دا درې قیدونه ویلي دي ند وهو خلقک ان تدولي وهو خلقك دا یو قید شو او ان تقتل ولدك خشیه ان یطعم معک دا دویم قید شو او دریم دا چې حلیله جارک دا درې واړه قیدونه د تقبیح دپاره ویل دي ته داسې پکار دي چې بچی ووچني داسې پکار دي چې تی پیدا کړی او شریک ورسره وکړي داسې پکار دي چې زنا کې او بیا هم د ګاونډي د ښځې سره تاسو باندې به اعتراض وشي چې د حدیث شریف کې دا درې ګناهونه ولې ذکر شو اول دا چې د خدای سره شریک جوړول دویم بچی وجل دریم دا چې ګاونډي د ښځې سره زنا کول تاسو به جواب وکئ چې حکمت په دوه قسمه دی یو حکمت نظري دی او یو حکمت دا ویلي دي که نه یو حکمت نظری دی یو حکمت عملی دی او حکمت نظری درې قسمونه دي
ریاضیات او الهیات او تبعیات. او حکمت عملی درې قسمونه دي: تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست مدنی. قرآن او سنت کې خو حکمت عملی نه بحث کی، حکمت ریاضی نه دغه نه خو د نظری نه خو فلسفه بحث کوي. نو تهذیب الاخلاق او تدبیر المنزل او سیاست مدنی کړه. نو ان تدعو لله ندن وهو خلقك، دا لوی ګناه ځکه ده چې ستا اخلاق خراب شو، تهذیب الاخلاق ته دا نقصان شي. او ان تقتل ولدك خشیه ان یطعم معك، دا تدبیر المنزل ته نقصان شو، بچی باندې دې شروع وکړه وجنی. او د دریم سیس سره سیاست مدنی د معاشري اصلاح خرابېږي. د دې دلیل دا چې بل حدیث دی د عبدالله ابن مسعود، یو بل روایت. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي: سألت النبي صلی الله علیه وسلم ای الاعمال احب الى الله، په عملونو کې کم یو عمل خدای ته ډیر خوښ دی؟ قال الصلاة لوقتها، ځکه مون سره تهذیب الاخلاق صحیح کیږي کنه. قلت ثم ای؟ قال بر الوالدین، دا تدبیر المنزل څه کنه دعا. ثم ای؟ قال الجهاد فی سبیل الله، دا سیاست مدنی. د حکمت عملی دا درې میدانونه ورته وښودل چې دا غټ ګناهونه ځکه دي چې درې واړه میدانونه د حکمت عملی دي خرابه کړل. فانزل الله تصدیقها، الله تعالی نازل که تصدیق د دې مسئلې. تصدیق نه مراد مطابقت او توفیق دی. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ که نه شئ پوه؟ دا بل حدیث شریف ووایه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، ورواه البخاري. وفي رواية أنس: وشهادة الزور بدل اليمين الغموس، متفق عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الکبائر غټ ګناهونه، الاشراک بالله د خدای سره شریک جوړول دي، وحقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی ده. د شرک سره ګوري د مور او پلار نافرمانی ذکر کړه. دریم وقتل النفس، او یو انسان وجل. دریم والیمون الغموس، ډوب قسم. ډوب قسم دا معنی چې ګناه کې دی ور ډوب کی. رواه البخاری، دی حدیث شریف روایت امام بخاری او ترمذی او نسائی ټولو کړی دی. او پر روایت د انس کې وشهادت الزور راغله بدل الیمین الغموس، د الیمین الغموس په ځای شهادت الزور راغله، متفق علیه. الاشراک بالله، اشراک څه ته وایي؟ جعل احد شریکا للآخر، څوک د بل چا سره شریکول. او مراد دلته اتخاذ د الہ د غیر الله، او د دین مراد کفر دی. تاسو باندې به اعتراض وارد شي، الاشراک بالله نه مراد کفر دی، نو الاشراک ویلی ویلی الکفر بالله به ویلی. تاسو به جواب وکئ دا کفر د شرک قسم په عربو کې ډیر زیات نو ځکه الاشراک ویلی. کفر خو یو جنس دی، لاندې تی انواع دي، دغه یو نوع هلته ډیره موجوده نو ځکه الاشراک بالله وی. وحقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی. حقوق حق شق ته وایي، قطع ته، غوسېدو ته. حقوق دې ته وایي چې د هغوی رشته غوسه کړي، یا داسې ضرر ورته ورسېد د بچي نه د هغې توقع نه کېږي، د کم ضرر توقع چې د بچي نه نه کېږي دا شان کار ورسره وکړي. بعضې وایي چې حقوق الوالدین دا چې د مور او پلار د حکم مخالفت کوي په داسې خبرو کې چې هغه معصیت نه وي. او جدات او جد نیکه او نیاګانې دا د امها د والدینو په حکم کې دي. د مور او پلار نافرماني به هم نه کوي او د جد او د جدي نافرماني به هم نه کوي. یمین غموس څه ته وایي؟ الذي یغمس صاحبه فی الاسم، چې صاحب د دې یمین غموس په ګناه کې ورچي او بیا په اور کې ورچي، او شاپی سے بوی په کپاره کې ورچي. یمین درې قسمه دی، یو لغوه دی، یو مناقده دی، یو غموس دی. نور الانوار کې ویلي دي کنه. غموس هغه دی چې تا ته پته ده چې دا کار مې کړی دی او قسم کوې چې نه مې دی کړی. دې کپاره نشته زمونږ په مذهب، پې پوه شئ په ګناه کې به ورډوبېږي. وفي روایت انس
دا پی روایت انسین دا خبر مقدم ده و شهادت الزور دا مبتدا مؤخره ده او بدل الیمین الغموس دا منصوب ده بنا بر ظرفیت دیسی پر پوچھئی او په دې ضرب کې عامل څه شی دی هغه متعلق دی چې په پی روایت انسن کې دی ثبت پی روایت انسن ثبت پی روایت انسن او یمین دا مرفوع دی او که مجرور دی بدل الیمین الغموس نو مضاف الیه بشي د بدل د پاره او بدل الیمین الغموس هم ویلی شي اعراب بیا حکایي شي په پوه شئ تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې انس رضی الله عنه په دې روایت کې د ابن عمر مخالفت ولې وکړو چې د ابن عمر په روایت د عبد الله ابن عمر په روایت کې څه شی دی یمین غموس دی او د انس په روایت کې شهادت الزور راغی دا مخالفت ولې راغی جواب دار چې اختلاف المجلس مجلس بدلو یو مجلس کې نبی اسلام هغه ویل بلکې هغه ضبط کا هغه ضبط کا یا تعدد د حدیث دی حدیث متعدد دی مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی ځکه د کبایر ذکر دی نو د اول جز د باب سره حدیث مرتبط شي د دې حدیث نه څو مسلو ته اشاره ده اول دا چې والدینو خدمت ډیر ضروری خبره ده دا وی حکم منل دیم دا چې اجداد او جداد د والدینو په حکم کې دي دا یې مشرانو خیال ساتلم پکار دي د مور او پلار قابل احترام شخصیتونه چې د هغې احترام پکار دي جداد او اجداد دا د مور او پلار قابل احترام شخصیتونه دي نو د مور او پلار چې څومره قابل احترام شخصیتونه دي د هغې ټولو احترام وکړي دریم دا مسله معلومه شوه چې درې څیزونه دي اول والدین دي بیا استاذ دی بیا مرشد دی اول ادب او احترام به د چا کې د والدین دویم استاذ دریم مرشد پیر صاحب زمونږ ستاسو دا معاشره ډېره بدله ده کتریم دي که نه مونږ د کوم ځای نه شروع کوو پیر صاحب نه مونږ شروع کوو پیر صاحب پرې پوه شئ پیر صاحب نه شروع وکړو بس پیر صاحب ته ډېر پیر وایي نه پرنده مرید پرنده پیر نه الوزي خو مریدان یې په زوره والوزوي او بس ورته یو راشي بیګا مې په خوب کې لیدلی چې بس اسمان کې ګرځېدې بل ورته وایي په عرش کې ګرځېدې بل وایي سپوږمۍ سره مې لیدلی خدای شان دی بل ورته وایي کشف کې مې ولیدلی مراقبه کې سمندر کې دی څه کول پیر صاحب رښتیا وایي والله چې دا خو لکه چې زه ګرځم را ګرځم او که نه ځان نه یم خبر نه پیر صاحب داسې چلی که نه او د استاد خیال خلک نه ساتي زمونږ ملګری و هغه به ویلې وایي زمونږ طالبی په ټیم کې ملګری و را سره هغه به وایي دا ویلې چې هلکه زه اوده کېږم ګورئ خو که د استاد غیبت هم کوه بیا ما را پاڅوئ ځکه ډېر اهم کار دی چې دا طالبان خو د استادانو غیبت کوي که نه او چې بیا د مدرسې نه لاړ شو بس مړه بس پلانکي مولوي صاحب سبق ډېر ګډ وډ بس ډېر ښه سبق یې ویلی خو کتاب یې نه ختماو او څه به یې کې نو زر زر سبق یې ویلی بس استفاده ته ډېره ګرانه دا کوي که نه کوي نو دا ښه خبره نه ده نو اول نمبر چې کوم دی د مور او پلار کار دی چې مور او پلار خو یې چې پلار زمیندار سړی نو دې طالبانو له خو سره دغه نه ښکاري طالب به یا به مولای او فارغ به شي یا به دغه پلار به هغلته ناست دی او دی به باور ځای کې ټیک وله کوي کتلي هم دي که نه هم دي کتلي لکه زه مولا یم چې نو مولا شي نو لوی شي خو د پلار نه خو نه لویېږي که نه سړی څومره لوی شي استاد نه لویېدی شي نه دې خبرو خیال ساتئ که نه دا ګورئ زمونږ کې دا کمی دی مونږ دې مدرسو کې د استادانو دغه کوو خو د مور او پلار حوالې سره مونږ وایي چې طلبا پوهېږي خو توجه نشته دې ته توجه ورکړئ مور او پلار ډېر خیال ساتئ ګورئ صحیح شو انشاءالله دا تاسو چې دلته بېغمه ناست یئ مزدوري کولی شئ څومره روپۍ به م ګټلې دا چا برکات دی دا د مور او پلار زمیندار پلار برکات دی چې هغه کار کوي او تکلیفونه برداشت کوي او غربت او حقه برکات دی او د مور دعاګانې دی در پسې چې هغې تا مجبوره کړي چې نه بچې بیا ته تللی شي تا باندې بیا فرض هم نه ده چې راشي باید چې هغه خدمت وکړي د مور او پلار ډېر خیال به ساتئ صحیح ده انشاءالله درود شریف اللهم صل